نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. د سوره بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 79 یوکم اتیایم آیات نمبر 79 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. د بني اسرائیل د پنځو ډلو بیان روان دی. په تیر شوي درس کې د درې ډلو بیان وشو. اولنۍ ډله محرفین چې د الله په کتاب کې به رد و بدل کولو. دا تحریف او رد و بدل د هغوی دا معنوي وو، یعنی معنا او مفهوم به ولا غلط بیانولو، په هغې کې به ګډوډي کول. دویمه ډله په هغې کې د منافقانو وه چې مؤمنانو ته به یوه خبره کول او خپل یهودیانو ملایانو او مشرانو ته به بله خبره کول. درېمه ډله په هغې کې د امیانو وه چې د الله په کتاب باندې نه پوهېدل، بلکل جټ خلکو، غیر تعلیم یافته خلکو. د هغې ذکر وشو چې هغه صرف خپل هغه مشرانو پسې ور روانو، په هغو باندې اعتماد کړی او د هغو په خبرو باندې به یقین کولو چې هغو به ورته څه ویل نو هغه به یې منودل. خپل یې څه تعلیم او تحقیق نه و. د دې ځای نه د څلورمې ډلې بیان دی. دا تعلیم یافته طبقه وه، لیکې پړی خلک وو. د دیو طریقه کار به داسې و چې دیو به یو تحریر د خپل طرف نه ولیکلو او بیا به خبره کول قال الله تعالی، چې الله جل جلاله داسې ویل دی یا پیغمبر دا خبره کړل ده. یعنی د ځان نه به یو خبره ولیکل او د هغې نسبت به یا الله یا به پیغمبر ته کولو. د الله په کتاب کې به تحریف کولو. د دې وجې نه د قرآن مجید نه علاوه په دنیا کې چې څومره کتابونه هم راغلي دي هغه په خپل اصلي شکل کې موجود نه دي. تورات ته که مونږ وګورو په هغې کې ډېرې نسخې دي او هره نسخه د بل سره موافقت نه خوري، په هغې کې رد و بدل شته. دغه رنګ انجیل دی، په هغې کې هم رد و بدل شته. یوه نسخه یو شانتي کې ده او بله نسخه بل شانتي کې ده. دغه رنګ زبور دی، په هغې کې هم رد و بدل شته دی. ځکه د هغې کم علما او کم پوهه خلک چې وو نو هغې په هغې کې رد و بدل کړی و. د هغې هغه الفاظ بدل کړي. واحد یو قرآن مجید دی چې څنګه الله جل جلاله نازل کړی دی 1400 کاله مخکې، چې څنګه و نن هم په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی. وجه د دې دا د الله فرمای انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې دا قرآن ما نازل کړی دی او د دې د حفاظت ذمہواری هم ما اخیستې ده. نو د دې وجې نه د قرآن مجید الفاظ هغه بالکل محفوظ دی او په هغې کې څه قسمه رد و بدل نشته دی. نو د دې ځای نه د یهودو هغه څلورم ډله ذکر کوي چې هغه پوهه خلکو
په خپل لاسونو باندې به د الله په کتاب کې رد او بدل کولو او په هغه کې به تحریف کولو ګډوډي به کول بیا به دا خبره کول چې دا د الله د طرف نه دی او مقصد د دې تحریف کولو داو چې را مونږ ته د دنیا سلک شانتي کې ساز او سامان میلاو شي سلک شانتي کې روپۍ راته میلاو شي سلک شانتي رشوت راته میلاو شي جاه او عزت راته میلاو شي یا د غننګي نور ساز او سامان راته میلاو شي یعنی د آخرت په مقابله کې هغه دنیا له ترجیح ورکړي وو د دنیا د پاره د الله په کتاب کې تحریف کړو فویل للذین پس هلاکت دې د هغه خلقو د پاره یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بأيديهم فلاسن خپل باندې ثم يقولون بیا وای هذا دا من عند الله طرف د الله نه دی یعنی په خپل لاسونو باندې ولیکي او بیا د هغه نسبت الله ته کوي ليشتروا به او دا کار دی ولیکي د دې لپاره کوي ليشتروا چې واخلي به په دې سره ثمنن قليلا دنیا لگا دا ثمن چې دی نو د دینه مراد سلګي شانتي کې اشرفي دي سلک شانتی کی رشوت دے یا دغه رنگی د دنیا سنور ساز او سامان دے یا ځینې مفسرینو ذکر کړل چې هغه جاه او عزت دے چې په عوامو کې زمونږ عزت او مقامي قلیلا ثمنا قلیلا یعنی دنیا لگا دا دنیا د آخرت په مقابله کې ډېر زیاته مختصره شانتی کې ده ځکه په دې باندې فنا راځي الله فرمایي کل شیء هالک الا وجهه چې دا څومره کائنات تاسو په نظر باندې راځي دا څومره سيزونه راځي دیولا هلاکت شته دي ختمېدل شته دي دا تمام کائنات ختمیږي الا وجهه صرف یو د الله ذات دی چې په هغه باندې مرګ ناراضي نو د دې وجینا د اخرت په مقابله کې د دنیا ډیره زیاته مختصره او لګه ده نو ځکه ذکر کله ثمنن قلیلا دنیا لګه نو فویل هلاکت دې لهم د دیو د پاره مما د هغه وجنا كتبت چې لیکلي دي ايديهم لاسونو د دیو وويل او هلاکت دي لهم د دیو د پاره مما دهغه گناهونو د وجنه یکسبون چې دیوي کوي یعنی د دیو د پاره هلاکت ذکر کو د هلاکت دو وجې دي یو وجه د الله په کتاب کې تحریف کول دي او دویمه وجه د هلاکت هغه ګناه کول دي وقالو او دیو بدا خبره کول لن تمسن النار چریبا ونرسیگی مونتا النار اور الا ایاما معدودا مگر پشمیر دیو سورزی قلت ورتوای ای پیغمبرا اتخذتم ای اغسطی دا تاسو عند اللہ دا اللہ سخا عهدا وادا فلن يخلف الله بس شدی هم الله خلاف نکي عهده دوادي خپلي ام تقولون يا ويتاسو على الله فالله بني ما غسل تعلمون چې تاسو نه پويږئ د يهودو بدا خبره کول ونحن ابناء الله واحباؤه ومون خود الله بچیو د الله خوخ او پسندیده خلق یو نو الله جل جلاله به مونږه اور تناچي مونږ له عذاب نه راکړي ها کبل فرض مونږه جهنم ته لاړم شو خو هغه به د شمیر یو سورسي بس یو څو وخت د پاره به هغه عذاب مونږ لراکي او بیا به الله مونږ د جهنم نه راوباسي او جنت ته بسو د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو روایت ده
فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیبر کې د يهوديان نه تاسو کو من اهل النار چې جهنميان څوک دي جهنم ته کم خلق زی نو په جواب کې هغه ویل چې مونږ بزو او به ورپسې دا خبره وکړه چې څو وخت د پاره به مونږ جهنم ته زو او بیا به مونږ د جهنم نه راوزو زمونږ په ځای باندې به تاسو بیا جهنم ته ځئ نبی علیہ السلام او فرمال اخسئوا فيها لا نخلفكم فيها ابدا وزي ورخشي ستاسو په ځای باندې مونږ جهنم ته نزو چې جهنم ته ځئ او د جهنم مستحق جوړیږئ نو هغه به تاسو جوړیږئ بیا یو بل روایت دی د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نبی مهربان صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړو مدینه ته راغله نو د مدینه يهوديانو به دا خبره کول وي د دنیا ژوند چې دین نو دا وزره کال دی یعنی د دې دنیا عمر چې دین نو دا وزره کال دی او وزره کال پس به د دنیا ختميږي نو د دې په مقابله کې په آخرت کې د 1000 سال په مقابله کې په آخرت کې یو ورسي نو یعنی کچري الله مونږه جهنم ته وام چي نو د دې په نسبت باندې به مونږه ورسي جهنم کې یو او بیا به د جهنم نه راوځو جنت ته بسو نو دې چې کله دا خبره وکړه نو د دې په جواب کې بیا دا آیات نازل شو وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون چې تاسو دا خبره کوي چې مونږ به جهنم ته نزو کلاړم شنو پښمیر یو څو ورځې به نو الله ورته وفرمایل چې دیونه خلق تاسو وکا چې تاسو دا کومه خبره کوي چې مونږ به جهنم ته نزو نو تاسو د الله نه وعده غوښتي ده یا الله تاسو سره وعده کړل چې تاسو به جهنم ته نه چي الله خو د خپل وعده خلاف ورزي نه کوي بلکې خبره داسې نه ده بلا من کسبا خبره داسې ده من کسب سیئه چا چې بدی وکړه و احاطت به او راګیر کو دلرا خطیئته گناه ده دی فاولئک دغه کسان اصحاب النار دادی خاوندان د اور هم فيها خالدون یعنی جهنم ته دتلو کم وجه چې ده او سبب چې جوړیږي نو هغه گناه کول دي او دلته کې د گناه نه مراد چې ده نو هغه کفر او شرک دي یعنی دیوبا په الله جل جلاله باندې کفر کولو شرک به کولو د هغه سره به نور شریک جوړول او بیا هم دا امید ساتلو چې الله به مونږه جنت ته بوسي لکه وسم په دې زمانہ کې ځینې داسې خلک شته دي چې هغه پیغمبران او اولیاء الله چې دین هغه حاضر ناظر ګړي د هغه په نوم باندې نظر او نیاخ کوي د غرنګ په مشکلاتو کې او په حاجاتو کې غیر الله ته چغي وي یا پیر بابا را ورسېږي یا پلان کیا داسي وکي یا پلان کیا داسي وکي او بیا دې امید ساتي چې الله به مونږه وبخي او مونږه به جهنم ته جنت ته لاړ شو نو چې د یو کس عقیده خراب شي او د الله سره هغه شرک جوړي د غیر الله په نوم باندې نظر او نیاخت کوي نو الله باغ څنګه جنت ته واچي په بل ځکه الله فرمای ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء چې انسان څومره هم ګناهونه وکي او د الله نه توبه وباسي نو الله ټول ګناهونه معاف کوي خو چې دا انسان شرک وکي الله ورته شرک نه معاف کوي ها یو دا چې په سیده غزله سره دا توبه وباسي او کنه دغه شانتي کې دا پاتې شو مړ شو دا به ډایرک جهنم ته ځي ځکه د مشرک مثال الله ذکر کړل دی
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير چې د مشرک مثال داسې دی چې د پاسه نه راپریوځي او دا مرغانې په هوا کې داسې راونیسي او تس نسکي او بس قصې ختم شي. نو مشرک چې کلم وفات کېږي نو دا به ډایرک جهنم ته ځي. نو د جنت تمه د مشرک نه کوي. نو دی آیاتونو کې الله فرمایي د یهودو ته چې تاسو د الله سره شریک جوړوي، په الله باندې کفر کوي او بیا هم چې کوم دی نو تاسو دا تمه ساتئ چې الله به مونږه جنت ته واچوي. نه بلکې ستاسو ټکانه او ځای چې دی نو هغه جهنم دی، تاسو به جهنم ته ځئ. والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او عمل وکړو په طریقه د پیغمبر، اولئک اصحاب الجنه دا دی خاوندان د جنت، هم فیها خالدون پدې کې به همیشه وي. د قرآن مجید دا اسلوب او دا طرز دی چې یو طرف ته د جهنم تذکره وکړي نو هغې پسې ورپسې بیا د جنت تذکره کوي، یا چې د جنت تذکره وکړي نو هغې پسې ورپسې بیا د جهنم تذکره کوي. نو دلته کې مخکې د جهنمیانو تذکره وشو، بیا مؤمنانو ته بشارت ورکو چې د پریشانه کېدو ضرورت نشته دی. کله دی چې د الله او د الله پر رسول باندې ایمان راوړو او عقیده دی خپله سمه کړه او پیغمبر چې کوم دین تا ته راوړی او کومه طریقه درته ښودلې وه نو په هغې باندې تا عمل وکړو نو فاولئک اصحاب الجنه، نو ته بیا د جنت خاوند دی، تا ته جنت میلاویږي. هم فیها خالدون او په دې کې بیا همیشه دپاره اوسیږي. فویل پس هلاکت دی للذین دپاره دا کسانو یکتبون الکتابه چې لیکي کتاب بایدیهم په لاسونو خپلو باندې، ثم یقولون بیا وایي هذا من عند الله دا طرفه د الله نه دی، لیشترو د دې دپاره چې واخلي به په دې سره ثمنا قلیلا دنیا لګه. فویل پس هلاکت دی لهم د دیو دپاره مما د هغه سنا کتبت چې لیکلی دی ایدیهم لاسونو د دیو، وویل او هلاکت دی لهم د دیو دپاره مما د هغه سنه یکسبون چې دیوی کوي. وقالو او وای دیو لن تمسنا چریبا ونرسیږي مونږ ته النار الا مگر ایام معدودات پشمیر یو څو ورځې. قل ورته ووایه اتخذتم ایا اخیستي ده تاسو عند الله د الله څخه عهدا وعده، فلن یخلف الله پس چرې خلاف نه کوي الله عهده د وعدې خپلې. ام تقولون یا وایې تاسو علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ. بلا بلکې من کسبا چا چې وکړله سیئتا بدی و احاطت او راګیر کړو به دې لره خطیئته ګناه د دې، فاولئک پس دغه کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون په دې کې به همیشه وي. والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او عمل وکړو په طریقه د پیغمبر، اولئک اصحاب الجنه دا دی خاوندان د جنت، هم فیها خالدون په دې کې به همیشه وي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم